دی وجه ابن مقفع دا د عربو یو ډیر مشهور شاعر تیر شوی ډیر مشهور شاعر تیر شوی هغه ته د عرب راجمع شو قبایل چې ته د قرآن په مقابله کې یو کتاب ولیکه هغه وی دا دونه ګرانه خبره خو نه ده مال یو کال مهلت راکوي یو ځای کې کینو هغه قلم او کاغذ راواغست 6 میاشتو پورې لیکل وکړل 6 میاشتې پس دغه سرداران ورلل وی تا به د 6 میاشتو کې څه لیکلي ابن مقفع چې دی ورلل او وی قتل یو لوی انبار د کاغذونو سره شلیدلی پروتو او قلم دای په کاغذ باندې داسې ایښی دی او ډېر په حیرت باندې کاغذ ته ګوري دغه شاهد دا سرداران ورته وی تاسو تیاری وکړو د هغې دپاره ډېر په هیبتناک انداز ورته وی وی 6 میاشتو کې مې دا کاغذونه وشلول خو یو حرف مې د دې قرآن نه فصیح او بلیغ زیات ونه لیکه عرض می دا کوي عزتمندو مسلمانانو ستاسو به دا خیالي چې دی موږ ته خپل معلومات ښیي چې ما سره دونه معلومات دي نه معلومات ته نه ښیم مسلمانانو دونه بهترین کتاب دونه معجز کتاب نن زمونږ په کور کې موږ ته چغې وایي چې ما راواخلی خو موږ مسلمانان ورته نه یو اوزګار که اوزګار یو ورته اوزګار یو چې بابا نه یې مړ نو موږ قرآن نه رالو چې ابای نه مړه نو مونږ قرآن نه رالو هغه رمضان کې نه رالو خو د ننګه شرمې راولو قرآن نن د مسلمان په کور کې مسلمان ته چغې وایي د یهودي په کور کې نه د عیسائی نه د هندو نه د مجوسی نه د مسلمان په کور کې مسلمان ته قرآن چغې وایي سارم وتوی د دې پټی تلونه مې مخکې لږ راواله د دې نوکرۍ تلونه مې مخکې راواله لږ دکان ته د تلونه مخکې مې لږ راواله د پېشمني م ورته چغې وایي پاسه یو 2 رکعته منځو کوو ما پکې لږ ولوله ماښام هم وایي چې اوده کېږي لږ نو ما تلاوت خو وکړه لږ ما خو ولوله موږ مسلمانان وایو موږ ورته نه د ساري اوزګاري نه ورته د غرمې اوزګاري او نه ورته د ماښامې اوزګاري قرآن به هغه څوک رالي چې د چا بچي نه موږ له خدای بچي راکړي قرآن به هغه خلک رالي چې د چا کور نه موږ له خدای کور راکړی قرآن به هغه خلک رالي چې چا سره پیسې نه موږ سره پیسې شته قرآن به هغه خلک رالي چې چا واده نه کړی موږ واده م کړی قرآن به ضرورتمند رالي قرآن موږ ضرورت غیر ضرورتمند نه رالو دونه معجز کلام دونه بهترین کلام الله چې په کوم کتاب باندې په خپله کلام کړی دی د دې نه به نور فضیلت د قرآن بل کوم عزیز او عظیمي لیکن موږ مسلمانانو قرآن شاته غورځولی قرآن مو دې له خاص کړی چې که به سخت تعویض ته ولیکو قرآن مو دې له خاص کړی زما اجره کې به پروتي او چې فریقین راځي نو په دې باندې به قسم کوي او موږ به روغه کوو خبره به ختمیږي قرآن دې دپاره د مسلمان په کور کې پروت دی چې کله د مسلمان لور او خور ودیږي نو بره به ورته هلته په ور کې نیولی چې د قرآن لاندې تیره شي قرآن د مسلمان په کور کې صرف دې دپاره پروت دی چې سار کار لذي نو راوالي خپلې کي او سینې پورې ومږي او بیا یې کیدي نه مسلمانانو د قرآن کې دغه ټول صفات دي او د قرآن مقصود د ضروریاتو دپاره نه و د قرآن مقصود د مقصد دپاره الله نازل کړی هغه مقصد د قرآن سو الله قرآن کې فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کی لکھلے کہ دلتا دا موعظت نے شریعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے اللہ تامو انسانانو توئی تاسولمی شریعت دا محمد رسول اللہ در کڑے دا شریعت دا محمد رسول اللہ راوالے دا اگو رئی دین اخبر معاشرت ازدکھئی
دین خپل رسم و رواج زده کوي، دین خپل اقتصاد او معیشت زده کوي، دین خپل غم او خادي زده کوي، دین عقیده زده کوي، دین نظریه زده کوي. دا ولولې الله دې لره لېږلی دی.